أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينا وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته. عزیزان گرامی، دا حدیث ترجمه کوم ته امام صادق علیه الصلاة والسلام د فرمایش کوي چې کچېرې یو انسان یو کس پسې یوه خبره وکړي، مقصد یې دا وي دغې خبرې نه چې د هغه کس بېزتي وکړي، چونکې د یوه مؤمن کوم احترام دی، عزت دی، آبروی دی، هغه خانه کعبه نه هم زیات دی. بلکې ځینو روایتو کې موږ ته دا هم میلاویږي که چېرې یو انسان د یوه مؤمن حد کې حرمت وکړو، حرمت یې پامال کړو، داسې هغه خانه کعبه منهدمه کړله. لهذا امام صادق علیه السلام من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینا، که چېرې یو کس د یوه مؤمن په حق کې یو داسې الفاظ ادا کړي، داسې خبرې وکړي چې هغه اراده دې ساده چې هغه بېزتي وشي، وهدم مروته، هغه کوم مروت دی، آبرو دی، هغه خلکو منځه ګیراو کړي، ویل ووي، لیسقط من اعین الناس، تا دا څه مکه دا د خلکو سترګو کې ولویږي، ایدي مقام خلکو سترګو کې غړانګ شي، ختم شي. اخرجه الله من ولایته الی ولایت شیطان. امام صادق علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا کس به الله رب العزت خپل ولایت نه وبسي او د شیطان ولایت کې به دخیل کی، شیطان ولایت ته به ورداخل کی، چونکې دا شی کس چې هغه د مؤمن حتی کوي، د مؤمن آبروریزي کوي، هغه خدای ولایت سره هیڅ تعلق نه لري، هغه شیطاني ولایت کې په کار دی داخلي، ځکه خدای هم خپل ولایت نه وبسي. بل ځای کې هم د امام پنجم علیه الصلاة والسلام فرمایش کوي چې کله رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم معراج ته تشریف یوړلو، هغه ځای کې پوښتنې وکړله رسول الله، خدای نه پوښتنه وکړه: یا ربي ما حال المؤمن عندک، و خدایه و رب چې د مؤمن تا سره څه مقام دی، مؤمن تا سترګو کې څه ویلیو دی. الله رب العزت قال یا محمد من اهان لی ولیا، کوم کس چې اما ولی اما دوست یا مؤمن اهانت یې وکړلو، حد کې حرمت یې وکړلو، بېزتي یې وکړله، فقط بارزني بالمحاربه، داسې باید چې هغه ما سره د جنګ اعلان وکړو، هغه ما سره جنګ کې راووتلو، یعنی ما ته مد مقابل کې ودرېدلو، چونکې زه ستار العیوب یم، زه د خلکو عیبونه پټوم. دا مؤمن رچي هغه ابروریزي کوي، هغه عیبونو نه پرده اوچتوي، او بیا ځنه داسې خبرې هغه ځان سره نوټ کوي چې چېرته مستقبل کې دغه خبرو وجې نه د هغه بېزتي وکړم. بل ځای کې رسول الله چې که چېرې داسې کوم کس یوه نقطه، یو ضعف، یوه کمزوري د یوه مؤمن ځان سره نوټ کړله، دې دپاره چې دغې کمزورۍ سره زه بیا مستقبل کې دې بېزتي وکړم، چېرته پوینټ ورباندې هیټ کړم، رسول الله دی چې زه هغه ذات باندې قسم خورم چې زه رسول مبعوث کړی یم، اوره پورې به دا کس دنیا نه لاړ نه شي څو پورې چې خپله دغې ګناه کې مبتلا نه وي شوی. لهذا انسان ته پکار دی چې مؤمن احترام وکړي و واجب یې وګرځوي، ایدي به هم احترام وشي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.